بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په داسې وکړو چې د یوې ورځې به پکې بل هغه مشقوقو اوقات پر وباسو. ټیک ده؟ د کومې ورځې اوقات وباسو؟ نننۍ ټیک ده؟ د اوقاتو دپاره مو دا ویلي چې اول به کوم وخت وباسو؟ نصف النهار. ٹھیک ده؟ اغا وقت نصف النهار. او دویم نمبر به بیا د باقی اوقات. نو که د نصف النهار نه بعد اوقاتو لکه مازیګر، ماښام، ماسخوتن، دا به د نصف النهار د هغې وقت سره به یې جمع کړو. نو موږ ته به د هغې خاص وقت به راته معلوم شي. او که چېرته د نصف النهار نه ماقبل اوقاتو لکه طلوع شوه یا فجر صادق شو، دا به د نصف النهار نه څه کړو؟ منفي کړو. نو هغه خاص مطلوب وقت به راته څه شي؟ حاصل شي. ټیک شوله؟ نو اول بر وباسو وقت نصف النهار. وقت نصف النهار. د وقت نصف النهار د باره زموږ سره ضروري څیزونه که مواد خام مال چې ورته وایي که نه، مواد چې کوم په کار راځي، نو هغه زموږ خپل طول البلد دی. څه شی دی؟ طول البلد. دویم معیاري طول البلد د ملک، ته چې په کوم ملک کې اوسېږي د هغې ملک طول البلد هغه زموږ څه شی دی؟ 75. ټیک شوله؟ او بل معیاري نصف النهار، معیاري وقت نصف النهار دا و. دا معیاري طول البلد 75 خو معلومه خبره ده. معیاري وقت نصف النهار د نننۍ ورځې د دې دپاره هم چارټونه دي، هغې نه معلومیږي. ټیک شوله؟ او زمونږ طول څه شی دی؟ نو هغه مختلف طرق دي د هغې د معلومولو دپاره. ټیک شوله؟ د ټولو نه اسانه طریقه یې هغه دا ډیجیټل آلات دي چې فکس طول البلد درله درکوي. نو د دې دپاره هم چارټونه شته. دې کتاب په دې اخره کې د مختلفو علاقو د ښارونو طول البلد یا عرض البلد یې ورکړي دي. ټیک ده؟ یا نور هغه چارټونه یې میلاویږي چې بیخي ټولې دنیا د هر ځای طول البلد عرض البلد یې ورکړي. ښه جي. نو وقت نصف النهار چې معلومو د هغې دپاره قاعده څه وه؟ LTN معنا لوکل ټایم آف نون، یعنی زمونږ مقامی وقت نصف النهار مساوی ہے STN اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون، معیاری وقت نصف النهار. بیا منفی TB منفی TS. TB نا مقامی طول او TS نا معیاری طول. بیا تقسیمی 15. وشولا؟ دا مونږ ته وایي چې یو به تا ته څه شی معلومي؟ STN. دا به درته د مخکې نه معلومي. هلو به بیا دا حل کېږي که نه؟ یو به درته TB معلومي مقامی طول، یو به درته TS معلومي دا 75 دی. نو مونږ TB څه شی دی؟ طول البلد. طول البلد 71.1 ہوگا نا؟ ہاں 71.758 थे. वही को रुपये इधर की दो रागत
71.57 بس رقم کافی. STN نننۍ ورځ څه دی؟ نن 12 مارچ دی که نه؟ 12 مارچ د دې اوقات معلومو څه شی؟ 12.161 بس وشو؟ اوس دا لګوه LTN مساوي STN 12 د 12.161 د پورنۍ ورځې دی ویګو نن 12.1 دی ټیک شو 12.161 منفي TB 71.57 منفي 75 ګډبن تقسیمې 300 کې یو انسان درنم خطا شو نو بیا نتیجه کې فرق راوځي نو کوشش کوئ چې ځان نه مشق کوئ نو خدای دې کړي چې پکې خطا شي لکه چې پکې خطا شي نو بیا به پرې راشي نو تصحیح به دې وشي شیز به درته یاد شي ټیک ده نو خطایي به دې کې څه بد شی نه دی خو کوشش سترګې به ورته غړېدلې ساتئ چې په یو انسه کې خطا هغه نه شي دا ورکه کیلکولیټر لته LTN 12.389 وشو دا घंटों मिनटों ته بدل کتو 12:23 منٹ 22 سیکنڈ 22 سیکنڈ تینا حذف کا پرواہ نہ کر انشاءاللہ دا دینا سکن حذف کا دا وقت نصف النهار شو دا وقت نصف النهار شو دلته د نور اوقات الوضو دا ځان سره محفوظ وساتي دا پوه شوې د دې معنا څه ده دوه قسمه ورځې دي زموږ سره څو ورځې دي یو ته وایي نهار شرعي او یو ته وایي نهار عرفي نهار شرعي او دویمه نهار عرفي نهار شرعي و عرفي ٹھیک ده دا وقت نصف النهار عرفي دی د عرفي ورځې نصف النهار دی د شرعي نه دا 12:23 منٹ عرفي عرفي ورځ کومه یوه ده عرفي ورځ دې خوا ګورئ ښه ښه ویښ په یې ورته ګورئ د طلوع نه رواله طلوع شمس د دې نه نور شروع شي راشي تر غروب شمس پورې غروب شمس پورې نو دا ټایم چې دی دا د دې ټولې هغه مینځ دی د دې څه شی دی مینځ دی او دې ته وایي نهار عرفي نهار سره په خلاص شو دویمه ده نهار شرعي نهار شرعي شروع کیږي د فجر صادق نه فجر صادق د دین شروع کیږي نو د شي راځي تر غروب پورې اختتام راځي په غروب ګوره د نهار شرعي ده ته اوږده ده که نه روجه زمونږ بنا ده په دې نهار شرعي الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا بنية التقرب دا شي وایي که نه نو د هغې نه مراد نهار شرعي وي نهار شرعي نصف النهار چې موږ اخلو دا به د نهار شرعي نه اخلي پوه شوې او د مکروه ټیم چې نو دا د نهار عرفي هغه نصف وي د نهار شرعي نصف نه وي
د نهار شرعي نصف خو به هغه دلته چېرته 10:30-11 بجو ته راځي هغه ټایم وي پوهېږي پې نو که چا د نهار شرعي نصف ته نصف النهار وي او دا ټایم مکروه دی د دې نه بعد بیا د ماسپښین لمونځ کېږي وایي دوست ته نه یې پوه پې ټیک شوله څه خلق را لګېدلي دي هغوی پکې ویلي دي چې د نهار شرعي د نصف نه رواله تر نهار عرفي د نصف پورې دا ټول ټایم مکروه دی دا ټول ټایم یې څه شی دی مکروه دی دې ټایم ته یې مکروه ویلې دا هم غلطه ده مکروه ټایم هغه چې کله نور په سر راشي چې دې ځای له راغی دی له خو نور په سر نه دی راغلی خو لا سیټ ته دی نور خو به خاص په دې ټایم په سر راځي پوه شوې پې که نه چې نور د افق نه راپورته کېږي طلوع کېږي دغه رنګې غروب کېږي او دا درې ټایمه مکروه ټایمونه دي پوه شو چې نور بالکل په سر باندې چې سوري د اشیاو ختم شي چې د کمې علاقې د پاسه د انور دی نو هغه نهار شرعي نصف نه دی بلکې هغه د نهار عرفي نصف دی د روژې دپاره هو به ته خوراک څښاک د مزان بندې په ټوټل نهار شرعي کې ٹھیک ده او اوقاتو دپاره یا مکروه ټایم چې نصف النهار اخلي نو اب د نهار شرعي نه دی بلکې د نهار عرفي عام عرف کې چې ورځ څه ته وایي عام عرف کې ورځ چې کله نور راوخېږي دی نه رواله چې نور پرېوځي دی پوه خو شرعن چې ده نو هغه ورځ شروع کېږي د سحر فجر صادق نه چې طلوع د فجر وشي طلوع د شمس نه بلکې طلوع د فجر چې وشي په دې وضاحت پوه شوی ٹھیک نه د دې نه مراد زمونږ نصف النهار هغه عرفي وي شرعي نه بس دا نصف النهار در سره حاصل شو که نه دا LTN دا ځان سره ولیکه دا جمع دلته محفوظ که 12.389 12:23 وشو بس اوس مې درته بل خبره کړې اوس د دې نه بعد اوقاتو باندې شروع وکړه اوقات روباسه اول د ظهر ټایم روباسه وقت ظهر ٹھیک نه نو په دې کې مو پرون ویلي وو چې دا کم وقت نصف النهار دی د دې معنا دا ده چې په دغه ټایم د نور مرکز زموږ سمت الراس له راشي د نور مرکز زموږ سمت الراس له لاړ شي ټیک شوله نو چې دې سره بیا یو طرف ته او بل طرف ته احتیاطونه جمع کړو نو دا ټوټل جوړیږي 10 منټ ټوټل جوړیږي 10 منټ نو هغه مکروه وخت به زمونږ کم وي د 12 18 نو کوم ځای پورې د 12 28 پورې دا به زمونږ ټوټل 10 منټ بندغه مکروه وخت وي 12 18 نه د 12 28 پورې وشوله نو 12 29 دا به زمونږ وقت ظهر شي 12 29 یا 12 28 نه شروع کې جمع ټیک تا حاصل شو ته ماسپخین وخت کنه